أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلته ناس د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر جناب سکندر حیات خان شیرپاوس دلته راغلي مسعود جبار خان زمونږ د صوابۍ د ضلعې صدر شیر حاجي صاحب چیرسان شیر حاجي صاحب چیئرمین ضلع بولیر او دلته د سوات ضلعې چیئرمین شهباز زاده خان جنرل سیکرټري رضا الله خان ایډوکیټ او نور زه زما د خپل ملګری شیربهادر خان به مې یاد کړم حاصل زما به سپینګیری شیربهادر خان او دلته راغلي ټولو مېلمنو شاه سعود خان چیئرمین صاحب او دلته راغلي ټولو مېلمنو ته خپلو مقامي او مېلمنو ته هم په خیرالی ویم زه اوږد خبره نه کومه مختصر غوندې خبره به وکړمه یو 15 کاله مخکې کور کې لوښي جنګېږي جو هغې کې لوښه وجنګېدو دا شیربهادر خان نه قلارېدو لوښي وجنګول بیا قصه ورانه شوه اوس یې بیا هغه کودری جوړ کړو جو بیا شیربهادر خان نو د هغې په رڼا کې یقینا چې رښتونې خبره وکړو نو دې ملک دننه غټې پارټیانې چې دي هغه عامو خلکو ته او خصوصا دې پښتنو ته هغه توجه نه ورکوي د غټو پارټیانو خپل یو سوچ دی او هغه سوچ چې نن موږ په کم بنیاد باندې 15 کاله کې هم لیدو نو ټیک ته د دې ځای هغه مقامي قیادت سره زموږ څه اختلاف او داسې څه خبره نه وه خو چې کار کم د هغو روانو نو هغه داسې روانو چې د هغه مشرانو هغه پنجاب والا نه منله او دلته به د بل چا نه منلی کېده نو داسې هغه سلسله نه چلېده موږ دا 2 کاله په دغه لحاظ باندې چې څوک دا ونوي موږ ورته چې تلي وو په هغه وخت کې خلک د مسلم لیګ نه تښتېدل موږ مسلم لیګ ته تلي په اقتدار کې نه یو او د الله مهرباني دی چې نن یې په اقتدار کې پرېږدو داسې نه ده چې اوس هم یو 3 کاله پاتې دي خو هلته کې هغه سلوک نشته هغه څیز نشته چې کوم د پښتنو دپاره پکار دی نو قومي وطن پارټي د پښتنو یو نماینده پارټي ده او د آفتاب احمد خان چیرپاو په شکل کې د پښتنو هر نمونه اواز چې دی هغه په خپل لحاظ باندې پورته کړی دی که نن خلک وایي چې خیبر پښتونخوا نه پښتونخوا نه زه وایم چې د هغه پاټاروي ترمیم کې په دې باندې اختلافي نوټ پروت دی چې هغه نوټ دا و چې یاره مونږ خو د صوبایي اسمبلۍ نه قرارداد راوړی دی د پښتونخوا دپاره نه چې د خیبر پښتونخوا دپاره خو دواړه پارټیانې ورته خوشحالېدي یو بیا چې خیبر پښتونخوا هم کې ښودی شو نو یوه ډله چې وه هغې په هزاره کې یو مینجات مناوه او بلې ډلې یو میجیشن مناوه دغه شان که پاټاروي ترمیم کړي د شیرپاو خان کردار ته وکتئ چې د هغې نه پس زمونږ د دې ملکنډ ډیویژن کې چې کله د اسلامي نظام او دغه خلک راوتی وو او قبله به جوړه شوي وو نو په هغې کې چې د هغه کم کردار او دا د افتخار ما ته اوس هم هغه الفاظ یاد دي که شیرپاو خان نه وی نو دا عمل چې دی دا سر ته نشو رسېدی او هغه دا ووایي چې بلکل د جرګې رواج هم شته او دا یو سلسله دی پکې هم وچلېږي د هغې په رڼا کې دغه شان په مختلفو څیزونو کې په پاټه کې او پاټه یو ځای کولو کې چې کم د قبایلو خیبر پښتونخوا کې یو ځای کولو کې د هغه کم کردار و نو داسې ډېر څه څیزونه دي مونږ ته ډېر څه یاد دي اوس حالن سات په دې 15 کاله کې یې دي بیا به یې زده کولو کوشش کوو اوس شیربهادر خان ته او رضا الله خان ته وایو چې مونږ ته کتاب بیا راواړي مونږ ته به بیا وایي د سره په حیثیت کارکون زما ملګري زه مونږ چې څونه یو د دې ضلعې د پارټۍ د قیادت لاندې په حیثیت د کارکون مونږه په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړو او دا کارکون په حیث به انشاءالله تعالی خپل کردار ادا کوو
چې زمونږ نه څونه پورې کېدی شي دا اوس په دې سټیج زه کویم چې نه د الیکشن خواهشمن یم او نه د عهدې خواهشمن یم. خواهش مې چې دی هغه دغه دی چې هغه مشر چې دی د سکندر خانم دی خو هغه مشر چې دی نن د عمر په تقاضا کې نو عمر مو تر ورسره تېر کړی دیړې مو دا سوچ کړی چې د اخرنی وخت دی چې څونه زمونږ نه کېدی شي چې مونږ د هغه خدمت وکړو د هغه سره په شریکه باندې مونږ روان یو انشاءالله تعالی په دغه لحاظ باندې ځو. زه یو ځل بیا د سکندر خان د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دلته رالل او مونږ له دا عزت راکو او انشاءالله تعالی مونږ د پارټۍ لپاره چې سم خدمت ان شاء الله مونږ وکړو. مهرباني.